عزتمندو عبدالقادر مولوي صاحب زوی سمیع الحق خبرې کوم. د دې حقیقي واقعیا بیان ځکه ضروري شو چې خلک په وسواس کې دي، څوک څه یي څوک څه یي چې دا واقعیت څنګه شوې وه. خو پنځمه ورځ دا ډېر زیات پریشان و، د خبرو کولو لایق نه و. خو دا ملګرو راته دا مشوره راکړه چې دا واقعیت پوره بیان کړه چې د خلکو تسلي وشي. نو دا د مو عبدالمعین د مو خپل وریاره ده او اباجي سره مو اوس پته ولګېده استادانو طالبانو نه چې تیر کال نه په اهتمام باندې لنجا وه، او چې کله به اهتمام ورته اباجي ورکړو بیا به ده کولی نه شو استعداد ورکوونه، بیا به دا ورته پریشان شو. تیر کال یې ورته ویر کړو بیا نه یې شو کولی، بیا نیمه کې اباجي مې ته بیا واپس ویر کړو، بیا دې کال بیا غوښتلو ورته ویرې کړو او ده کولی نه شو او بوج به ورباندې راغلو او ده غوښتل وویلې ده ته زنه زنه دا کوم ملایان نوي ملایان چې دي دو ورته په غوږونو کې دا خبره کړې وه چې که ته اهتمام واخلې او د اباجي زړې طریقې سره مدرسه چلوي ته به نوي یو قسم ته شوشه جوړه کړي، مدرسه و برابره کړي. او د مو اباجي خو سیده ساده سړی و، مدرسې شوشه نه غوښتله. نو دو ملایانو ورته غوږونو کې دا چولي وو چې دا لرې که ته خپله اهتمام واخله او دا به ته چلوې، مدرسه به ترقي وکړي. او چې کله به واخیستله بیا به کولی نه شوه، ځکه چې د دې استعداد ورکې نه و. تاسو ټولو ته استادانو ته ملایانو ته پته ده علاقې خلکو ته چې دا د اهتمام یا د خطابت یا د بیان دکې استعداد نه و. نو د دې وجه نه دا واقعه راپېښ شوه چې دغې اهتمام باندې ده لانجه وه او بیا مغې ورځې ده ته یې مونځ ویر کړی و چې ته مونځ وکړه، مونځ یې صحیح ونه کړو، بیا ټیمه یې وکړو، خطبه یې صحیح ونه یله، بیان یې صحیح نه وکړو. نو هغې سره اباجي مو دا خبره ورته وکړه چې دا خو تا دې څه وکړو، خلک منځنه پاتې شو. نو ده خو اباجي سره هسې په دغه اهتمام باندې لنجې وې. نو دې سره چې ده دغه خبره ده باندې بده ولګېده او بیا یې چې کومه د خپل کار وکړو. خو موږ ته دومره اندازه لاګي چې دو چې کومې پرچې پېښ کوي چې یاره دا لیونی و، اصل کې یو خو داسې لیونی وي چې هغه پړتوکي وبسلی وي او په روډ باندې ګرځي، داسې لیونی نه و. هر شی استري جوړه به چوله، ښه خوراک به کولو. خو یو خو چې کوم دا که دوی پرچې پېښ کوي نو پرچې خو ډېرو خلکو سره د ډاکټرانو پرچې ما سره خپله شته ده. کله کله خوب مسله شي سړی ډاکټر ته لاړ شي چې یاره ما ته خوب صحیح نه رسي، ګولۍ راته ښې غوندې ولېږه چې صحیح خوب رسي. دا خو ډېرو خلکو لري، بیا چا سره پرچه وي چې بیا هغه مړی وکړي بس پرچې باندې خلاصېږي. دا خبره خو بالکل غلطه ده. بله خبره ده چې ځنه خلک دا وایي چې اباجي دا معاف کړی ده. نو زه ورسره وم اباجي سره چې دی ویلی و، زه ورسره وم په هسپتال کې، خپله باندې بیان یې لیکلی ده. هغه وګورئ تاسو، پولیس لیکلی ده، ده ورته بیان کولو، پولیس لیکلو چې یاره عبدالمعین راغلو، ما وکتلو، ما وپېژندلو، زه یې وویله او نور نه یم خبر. ده نه به زه پوښتنه کوم چې دا کار دې ولې وکړو. دومره خبره یې مو کور کې کړې ده، مو کور کې ګواهان موجود دي چې یاره ده نه به زه پوښتنه کوم چې دا زه ولې داسې ظلم یې وکړو. او په هسپتال کې هم دغه خبره کړې ده. نور دا خبره بالکل دروغ ده چې دی معاف کړی و، او دا خبره بالکل دروغ ده چې دا مکمل لیونی و. ځکه چې دې پرچو باندې چې څوک دا لیونی کېږي نو بس هر سړي سره د دماغي ډاکټر والا پرچا شته ده. دماغو ډاکټرانو باندې څومره رش وي هغه ټول به یې مړي کوي، ټول مریضان به یې مړي کوي او بیا به په د پرچو خلاصېږي. دا خبره بالکل غلطه ده. نور چې کومه ده الله پاک دې اوس هغه وکړي چې کومې کې موته خیر وي. او بل یو نوی چې کوم موته خبر ملاو شو هغه دا چې 2 ورځې مخکې ده د چاړه تیره کړې وه په بلیټان کې په یو لوهار باندې. هغه لوهار هم موجود ده، هغه نمان رڅي او بجي چې کوم ده دا یو ځلې د مدرسې نه وشړلو 2 ورځې مخکې چې وشړلو. بیا ما کره راغلو خو بجي ما ته څه ذکر نه وکړو، بس داسې نه خفا غوندې و، خو زه پوه نه شوم ورباندې. دا بیا لاړو او دا راغلو ورپسې د عبدالمعین چې بجي رڅا بس چال کې بیا بوتلو چې یاره بس رڅا بس زه تا بیا مدرسې ته بیا او بجي باندې دا دومره ګران و چې بس بیا ورته هېڅ نه ویلو چې تا خو زه وبسلی یم نه څه یا څه، بس سیده ورسره بیا لاړو. او بیا چې 2 ورځې بعد یې ورسره دا کار وکړو. او چې یو لیونی وي هغه مخکې نه 2 ورځې مخکې نه چوړګۍ په لوهار باندې تیروي نه. او دا تاسو راشئ وګورئ په بلیټان کې یو لوهار ده، هغه باندې د چوړګۍ 2 ورځې مخکې تیره کړې ده او تیاری یې کړې ده باقاعده. بچي سنبل کړي دي، خپل هغه اسخر خواښې کره بوتلي دي او بیا ښه په کور کې ښه ټیکالی خوړلې ده او بیا چې کوم د ښه په انتظام سره کور نه آرام سره راوتلی ده. نه لیرې کې د لیونیانو غوندې چیغه کړې ده، نه یې ګیټ سره چیغه، ګیټ یې ښه طریقې سره ټکولی ده، لنګري ورته کولو کړی ده. بیا لنګري ورته ویلي څه کوې، بل څوک یې نه دي ویلي، لنګري نه ده ویلی، طالبان یې نه دي ویلي، هېڅ چاته یې څه نقصان نه دی ورکړی. لیونی خو څوک پېژني نه چې دا ما دښمن ده، که دا هغه د چوړګۍ چې میلاو شي بیا هر سړی وایي. نه یې رور ویلی ده، نه یې مور ویلي ده، نه یې طالبان ویلي دي، نه یې چې کومه ده هغه لنګري ویلی ده، هېڅ څوک یې نه دي ویلي. مو بجي باندې قاتلانه حمله یې کړې ده. خیال یې دا و چې بس دا به د قتل شي او زه به منډه کړم. او بیا باقاعده به چبي غوښتله، طالبان ته نه ډرېدلو، لاس کې چاړه وه او داسې لیونی خو به چبي نه غواړي. هغه چې کلپ وکتلو چې تاله ده واپس تله کړی و دا لنګري. بیا یې چبي غوښتله، طالبان ته نه ډرېدلو او بیا طالبانو اخري
دا وکتلو چې یاره دا خو نورو نقصان ونه کي او اباجي ته ویر شو چې هغه سنبال کو دا ویلاړ ده. نو بیا یو طالب دومره آواز وکړو چې یاره کوتک راواخلئ. کوتک چې د واورېدلو بیا دومره پوهېدلو چې هلکه طالبانو که کوتک راواخیستو بیا مې خرابوي. بیا منډه کړه دیواله باندې ټوپ کړو. دغه عزتمندو حقیقت ده. الله پاک به مانه پوښتنه کوي، الله ته به پیش کېږو. نور مو ډېر پریشان یو او مو ته ډېر تکلیف ده او مو د اباجي زخمونه مونه ایریږي نه. نو دغه طریقه ده، مو ته دعا کوئ او د مو وله دا تکلیف مو ته دا دعا اول کوئ چې مو زړه نه دا غم چې ده دا له غوندې ایر شي. ځکه چې نه خوراک خوند راکوي او نه خوب خوند راکوي، نه مو زندګي خوند راکوي. اباجي مو کتلی ده ډېر تکلیف سره، ډېرې وینې، ډېر زخمونه دا مو وکتلو.